Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I am going to talk about EPA citation. Especially in this lecture, I am going to talk about NTEC citation. NTEC citation په باره کې مونږ خبرې کوو. Most of the students چې کوم دي د researcher students چې کوم دي په NTEC citations کې دوی ډیر زیات problem face کوي او دا ډیر زیات important دی چې موږ د NTEC citation نیچر او فارمیټ وپېژنو چې دا به موږ څنګه سایټ کوو په خپل کار کې. او NTEC citation ویلې کېږي څه ته؟ د NTEC citation په باره کې دا لیکچر دی او په دې کې موږ مختلف قسمه مټیریل انکلوډ کړي دي چې موږ به هغه ورک چې بغیر اتره انکلوډ شوی د یو اتر انکلوډ کړي، دوه انکلوډ کړي، درې، څلور، پنځه مختلف قسمه ډیټیل به تاسو ته په دې لیکچر کې میلاویږي او ډېر زیات امپورټنټ دی. نو بار بار یې وګورئ او د ریسرچ فارمیټ سپیشلی NTEC citation تاسو په ډیټیل سره به دلته ډسکس کیږي او تاسو په فوکس ورکړئ. NTEC citation ویلې کېږي څه ته؟ NTEC N mean N او text mean text. نو text کې دننه چې کوم citation کې د بل چا کار راخلي او خپل ریسرچ کې انکلوډ کې دي ته ویلې کېږي NTEC citations. د دې words نه پته لګي N او text کې دننه it is an NTEC citation is the brief form of the reference that you are include in the body of your work. ستا د work your work مطلب ریسرچ دی، تھیسیس دی، آرټیکل دی، جرنل دی، په هغه کې ته یو ریفرنس رالی او هغه خپل په باډي کې انکلوډ کې. باډي مطلب ته انټروډکشن کې انکلوډ کې، لټریچر ریویو کې انکلوډ کې، میتھډالوجي کې انکلوډ کې، خو چې د هغه ورک رالی او خپل ورک کې انکلوډ کې دې ته ویلې کېږي NTEC citation. It gives enough information to uniquely identify the source in your reference list. دا موږ د څه لپاره کوو چې دا یونیکلی آئیډنټیفای کی معلوم کی څه د انفارمیشن هغه انفارمیشن تا چې د کوم ځای نه د کوم سورس نه راغیستی او دغه کوم ځای نه چې راغیستی نو دا موږ بیا څه کوو په ریفرنس لیست کې هم انکلوډ کوو. په ریفرنس لیست باندې به یا ریفرنسز باندې به موږ بل لیکچر رالو چې موږ به په ریفرنس لیست کې د بل چا ورک څنګه انکلوډ کوو. کله چې ته په NTEC citation کې د یو چا کار ورک انکلوډ کی، داغه کوټیشن انکلوډ کی، ګراف انکلوډ کی، ټیکس انکلوډ کی، هر څه چې انکلوډ کی راوالي نو هغه بیا چې NTEC citation کې انکلوډ کړو دا به ته په ریفرنس لیست کې هم انکلوډ کی. An NTEC citation is a reference made within the body of text. NTEC citation په body کې په text په body کې موږ څه کوو انکلوډ کوو. اوس EPA چې کوم دی EPA فارمیټ د NTEC citation څه دی؟ نو EPA NTEC citation سټایل چې کوم دی یوز د اتر لاست نیم په دې کې موږ څه کوو د اتر لاست نیم رالو او به ایئر اف پبلیکیشن رالو. ایئر اف پبلیکیشن مطلب دا چې د یو ارټیکل لیکلی، ریسرچ لیکلی، تھیسیس لیکلی یا جرنل لیکلی شوی یا بوک لیکلی شوی، هر څه چې لیکلی شوي په هغه کې به اتر نیم مطلب په دوه نومونو باندې کنزسټ دوه ورډز باندې لکه محمد طاهر دلته شو محمد او طاهر، محمد یو ورډ شو او طاهر دوه شو. محمد زمونږ سره اولنی نیم شو او د طاهر زمونږ سره لاست نیم شو. نو د دې د لاست لیټر لاست ورډ به راولي او بیا ایئر اف پبلیکیشن به راولي چې اتر لاست نیم اوکې او بیا چې کوم دی د ایئر اف پبلیکیشن راولي. نو ایئر اف پبلیکیشن مطلب په 2020 کې د یو ارټیکل لیکلی ریسرچ کړی دی د هغه نه تاسو حواله راواخیسته په هغه کې خپل ریسرچ کې انکلوډ کړو نو ته به داسې انکلوډ طاهر ټو بی په دا وسه کې په بریکټونو کې باندې کې چې دا په هغه وخت کې په بریکټونو کې باندې کله چې ته یو سټیټمنټ ناریشن کې په ناریشن فارم کې چې کله تاسو لیکئ سایت کې نو بیا به داسې لیکي سټیټډ ډیټ او بیا چې کوم خبرې کړي هغه به ته په فل ډیټیل سره داسې ولیکي د اینه پورې بیا اخیره کې پیریډ ورکړي فل سټاپ په ورکړي. اوکې اوس راځو EPA NTEC citation with multiple authors. یو کار دی هغه مختلف اتر چې کوم دی انکلوډ کړي دي نو په هغه کې به موږ څه کوو multiple other names are separated using a comma. اوس یو کار دی هغه multiple other راغیستی نو هغه به موږ په کاما باندې څه کوو یو بل نه جدا کوو. Only the final name in the list is preceded by a ampersand.
اوس فاینل نیم رالی مطلب درې نومونه ته راوست څلور دې راواخیستو د فاینل نیم نه مخکې موږ ام پرسنټ لګو دې ته ویلی کېږي ام پرسنټ په انګلیش په ریسرچ میتھډالوجي کې ته موږ ام پرسنټ وایو یا ریسرچ لینګویج کې چې کوم دی مې بي تاسو ورته این ووایئ یا بل څه ورډ زه ته وایم فار ایگزامپل ټیلر یو کار دی یو ورک دی یو کوټیشن دی یو ډیفینیشن دی یو ټرمینالوجي ده هغه راغیستې را ټیلر هم راغیستې را جنسر هم راغیستې را ان پارکر هم راغیستې را په کوم ټایم کې راغیستې را په 2019 کې نو دا اتر به تل یو بل نه په کامه معنی څه کې جدا کې نو دا شیزونه په ریسرچ کې ډېر میټر کوي دا شیزونه ستاسو سپروایزر موسټلی په دې باندې فوکس ورکوي نو دا تاسو به دا څومره اتر چې کوم دي دا پیرنتیسیس کې ولیکئ د پیرنتیسیس ویل کېږي سمال بریکټ ورته تاسو وایي use et al. To shorten intake citation of source with six authors نو چې کله دا ته شارټ کې نو بیا په دې کې څه کې د یو اتر براوالي او فالو بای ا کاما اوکې بیا به et al ولګي اوکې فار ایگزامپل اوس تاسو سره اتر 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 دی هر څومره چې دي نو د هغې فرست ټایم کې به موږ څه کوو تاسو چې کله تاسو کامه ولګوله جانسن د 3 اترس نیم دی منشن کړو بیا ایرا پبلیکیشن دا چې ته کله نیکسټ ټایم منشن کې په خپل ریسرچ کې نو سیمپل یوز دا چې کله دا شارټ فارم کې یوز کې نو داسې به وکړي خو اتر سره هر څومره وي نو په دې کې به څه کې د اتر فرست د اولنۍ اتر به راوالي او بیا به څه کې ایټ آل ولګي بیا ډاټ بیا فالو بای کاما بیا ایرا پبلیکیشن بیا پیریډ دې ته دې ډاټ ته موږ پیریډ هم څوک د فول سټاپ وایي څوک ورته ډاټ وایي خو دلته ورته په ریسرچ دغه کې ورته موږ پیریډ وایو نو ټیلر بیا ایټ آل بیا پیریډ بیا فالو بای کاما بیا ایرا پبلیکیشن او بیا په پیرنتیسس کې به دا بند کړي او بیا پیریډ ولګي اوکې دا ټیکنیکلیټي ډېر زیات امپورټنټ دی په ریسرچ کې اوس راځو ای پی ای انټیک سایټیشن ملټیپل اترس چې کوم دی ای پی ای فارمیټ څنګه یوز کوي د انټیک سایټیشن لپاره نو ای پی ای انټیک سایټیشن لپاره ملټیپل اترس چې کوم دی هغې داسې یوز کوي اتر ټایپ چې کوم دی یا فرست انټیک سایټیشن په فرست ټایم کې کله ته منشن کې او سبسیکوینټ انټیک سایټیشن بل ټایم چې کله ته بار بار یوز کې او بل ځای کې یوز کې نو بیا به څنګه یوز کې نو چې اوس نو اتري یو ورک دی یو ریسرچ یا بوک دی یا بل څه داسې شیز دی یا ارټیکل دی جرنل دی چې هغه کې د اتر من ته نه دی معلوم یا یو نیوز پیپر نه دغه رالی یا د بل شارټ پیس اف رایټینګ رالی چې هغه ته پته نه لګي د هغې ورک اتر معلوم نه نو بیا به داسې وکړي چې ټایټل اف د ورک په راوالي فالو بای کام او دا به په کوټیشن مارک کې چې کوم دی دا به انکلوډ کړي او بیا چې په کوم ایئر کې دا راغیسته شوی نو هغه ایئر اف پبلیکیشن چې کوم دی هغه به څه کړي دا ټول به په پیرنتیسس کې بند کړي اوکې اوس کو فرست ټایم نو ټایټل اف د ورک چې کوم دی څنګه چې دلته ما وکړو او ایئر پبلیکیشن خو ته دا هر څومره ټایم منشن کې په خپل ریسرچ کې په خپل تھیسس کې په خپل آرټیکل کې په خپل جرنل کې نو تاسو به همیشه لپاره فرست ټایم منشن کې او په بار باری منشن کې نو دا مې په دې فارمیټ کې تاسو یوز کوئ دا فارمیټ کې یوز کوئ د انټیک سایټیشن خبره ده اوس راځو ون ورک بای ون اتر اوس یو کار دی یو اتر کړی دی مطلب سنې ټایم کې به زمونږ سره یو کار دوه اتر کړی دریو به کړی سنې وخت کې مونږ سره یو اتر چې یو کار کړی یو ریسرچ یو کس کړی نو مطلب دا ټیلر فالو بای کاما ان 2018 دا ټیلر کلی دی په 2018 کې نو دا به تاسو داسې فارمیټ کې ویلي کړئ اوس کو سبسیکوینټلی بیا یوز کوئ هم داسې به لیکئ ټیلر فالو بای کاما ان ایئر پبلیکیشن ان پیرنتیسس د فرست ټایم به هم داسې منشن کوئ سیکنډ باندې ټایم به هم داسې منشن کوئ اوس دا خو د ون اتر نو اتر شو ون اتر شو اوس ټو اتر شو نو ټو ټیلر ام پرسنټ کوټلر 2018 صحیح ده بیا چې سبسیکوینټلی تاسو دا فوټ کوئ نو په دې کنډیشن کې به هم ټیلر ام پرسنټ کوټلر فالو بای کاما ان 2018 دلته فالو بای کاما اوس خو دا په ناریشن فارم کې لیکئ
په ناریشن فارم کې تاسو ته زه اوس په دې اینډ کې در کوم. په ناریشن فارم کې مطلب دا چې دا به بیا تاسو له دې نه درې کوي. دا کله یو سټیټمنټ لیکي دا ما دوه اتر راواغېست، کوم اتر مې راواغېستو مطلب دا ما د دې نه څه کړل کاپي کړلو او دا مې کافي کړلو بیا مې دا دلته ولیکه. مطلب دا خبره دې دوه اترو کړې. نو چې کله دا سټارټ کې لیکم ناریشن فارم کې لیکم کنټرول وی مې کو د دې نه به تاسو دا پیرنتیسیس درې کوي، د دې نه دا امپرسنټ هم درې کوي. په دې په ځای به فول فارم اینډ ولیکئ. اوکې بیا فالو دا کاما به هم تاسو څه کوي ریموو کوي. دا ایئر اف پبلیکیشن چې کوم دی دا به پیرنتیسیس کې څه کوي بند کوي. ٹھیک شو. بیا stated that مطلب argue that assume that explain that هر څه او find that نو دا به تاسو داسې لیکئ، داسې به نه لیکئ. خو چې دا تاسو به په اینډ کې لیکئ دې نه دا ریموو کوم. ریموو دا اوس څه کې دا ته اوس په اینډ کې لیکئ دې دا په سبسیکوینټلی منشن کې او دوانو د لپاره سیم دی. صحیح ده. دا به دې نه کافي کې دا کافي کو او دلته لسه کو مطلب پیس کو دلته الریډي شوی خو دا ملټیپل تاسو شوی جست اگزامپل تاسو له درکو. نو کنټرول وی شو نو به چې کله تر د ټیکس په اینډ کې لیکي نو په دې پام کې ویل کې ټیلر M% کو کوټلر فالو بای کاما ان ایئر اف پبلیکیشن دینا include in parenthesis be a full stop. Okay, this is the way how to cite a work in index citations. Okay, دا خو د index citation طریقه شوله د two authors. خو one author یې هم داسې به mention کړي په دې طریقه باندې. بیا به one author راوالي او دا به څه کړي دا به دې نه راوالي او دلته به پیسټ کړي همدغه طریقه. او چې دلته دې لیکو نو بیا دغه author به راوالي same one author. مطلب دا Taylor Dravos in 2018 explained that, elaborated that, opined that, investigated that. داسې ورډ به سره انکلوډ کړي. اوس راځو دا خو د نو اتر ون اتر او ټو اتر خبره شو. اوس راځو چې زمونږ سره یو ورک دی هغه 3 اتر انکلوډ کړي. نو چې کله زمونږ سره 3 یا مور دین 3 اترې نو هغه به مونږ څنګه سایډ کوو. نو اوس ټیلر دی کوټلر دی ان جانسن دی اینډ فالو بای کاما. دا هر اتر نه بعد به تاسو کاما لګوئ. دا فرست اتر شو بیا سیکنډ نه بعد کاما د فرست نه بعد کاما د تھرډ نه بعد هم کاما. بیا چې لاس اتر رالی په څلورم لاس راتلو نو بیا به فالو بای کاما بیا M%. په پنځم لاس راتلو فالو بای کاما M%. خو دا زموږ سره څلور اترز دي. چې څلور اترز دي په دې کنډیشن کې به تاسو څه کوئ د تھرډ اتر نه بعد به بیا M% ولګي بیا به لاست اتر ولګي او بیا ایئر اف پبلیکیشن ولګي. ایئر اف پبلیکیشن دلته راغلی. صحیح ده. دا به تاسو دلته څه کوئ دلته فوټ کوئ. خو دا سبسیکوینټلی تاسو اوس سایډ کوئ په خپل کار کې. نو ټیلر به ولیکي ایټ آل به ولیکي او بیا به څه وکړئ بیا به پیریډ ولیکئ ډاټ فل سټاپ چې کوم دی. بیا فالو بای کاما ان ایئر اف پبلیکیشن. دا چې کله تاسو په لاس کې منشن کوئ ما تاسو ته ویل. صحیح ده. ټیلر ایټ آل فالو بای period and followed by a comma and then year of publication and include it in parentheses. بیا بار بار د دې ټول لیکلو ته ضرورت نشته. ټول رائټرز ته څه کې بار بار لیکي په ریسرچ کې نه. بس بیا چې سیکنډ ټایم تھرډ ټایم فورث ټایم ففت ټایم باندې منشن کوئ نو بس د یو اتر راواله بیا ایټ آل پیریډ او فالو بای ا کاما ان ایئر اف پبلیکیشن بیا بار بار څه کوه داسې سایډ کوه. اوس راځو چې یو ورک دی هغه زمونږ سره 6 اترز دي یا 6 پلس اترز دي د دې نه نو دا به مونږ څنګه سایډ کوو. نو دا به ټیلر راوالی ایټ آل به راوالی فالو بای ا پیریډ ان فالو بای ا کاما ان ایئر اف پبلیکیشن ان پیرنتیسز. دا به فرست ټایم به داسې منشن کوو. اوکې سبسیکوینټ ټایم به څنګه منشن کوئ هم دغه سیم طریقه را څنګه چې موږ فرست ټایم باندې راکړی او په پیرنتیسز کې به څه کوي انکلوډ کوي او په لاس کې به ډاټ ورکوي. په چېرته په نریشن فارم کې نو بیا به سټیټډ ډیټ او دا خبرې ولیکي څنګه تاسو ته ما د فرست اتر د نو اتر د ټو اترس ایکسپلین کړو. اوس ارګنایزیشن دی یو نو ارګنایزیشن به موږ څنګه سایډ کوو. دا ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ته د ایبریویشن په ذریعه باندې آیډنټیفای کې مطلب سنټر فار ډیزیز دا ځان لري. دا سوري ځان دا خبره سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن
نو سنټر فار ډیزیز کنټرول پریونشن دا یو ارګنایزیشن نوم دی. دا سنټر فار ډیزیز څه شی شو کنټرول، دا موږ په بریکټس کې ولیکو. نو بیا به دا به تر دې لپاره منشن کې دا په بریکټ کې چې سیکنډ ټایم سبسیکوینټ ټایم ته منشن کې، نو بیا د سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن ته دی لیکلو ته ضرورت نشته. بیا به ته سمپلی کې سی ډي سی فالو بای کم ان 2018. بیا به څه وکړي، بیا به ایرا پبلیکیشن ولیکي، دا به پیرنتھیسیس کې بند کړي. صحیح شو. فرست ټایم به ته فل فارم ولیکي، ورسره به ایبریویشن هم ولیکي، او سیکنډ ټایم یا تھرډ ټایم یا فور ټایم چې کله تاسو لیکي منشن کوئ، نو بیا دیر از نو نیډ اف رائټینګ the full form. Just write its abbreviations, abbreviated form. Okay, and followed by a comma and era publication. That this is for organization use. Okay. اوس ارګنایزیشن دی او د هغه ایبریویشن نشته، نو ایبریویشن مطلب دا اپل دی او د هغه اپل چې کوم دی اوس یو ارګنایزیشن دی، د دې څه ایبریویټډ فارم نشته، نو بس اپل فالو بای کم ان 2018 یا اپل فالو بای کم ان 2018. نو په فرست ټایم هم کوته منشن کې، په سیکنډ ټایم هم منشن کې، هم دغه سیم طریقه را او په دغه سیم میتھډ به تاسو یوز کوئ. اوکې، اوس راځو یو څو امپورټنٹ خبرې چې کوم دي. using et al and EPA anti citation. et al چې کله موږ یوز کوو په EPA anti citation کې، نو دا به موږ څنګه یوز کوو. source with 3 4 or 5 authors are shortened after the first citation. اوس زموږ سره یو سورس دی، هغه 3 authors سایټ کړی دی، 4 دی یا 5 دی 6 دی، لکه مطلب په ګروپ فارم کې 3 کسان دي، 4 دي، 15 دي، 6 دي، 7 دي، 8 دي، 10 دي، هر څومره چې دي. نو د هغې شارټن فارم چې موږ لیکو، نو موږ د هغې سره ایٹ آل لیکو او فالو بای ډاټ. صحیح شو، یا پیریډ. نو فالو بای پیریډ موږ لیکو. سیکنډ ټایم چې اوس منشن کوو، نو بیا به څنګه کوو، پر انکلوډ اونلی د فرست اتر نیم فالو بای ایٹ آل، چې ته به صرف بیا د مطلب څلور کسانو ریسرچ کړی، درې وکړی، د پنځه وکړی، شپږ کړی، فرست اتر نیم به ولیکي او بیا به څه وکړي، بیا به ایٹ آل ولیکي، فالو بای ا پیریډ به ولیکي. دا سمپل طریقه ده. with 6 or more author are always shortened including in the first citation. صحیح شو. او فرست ټایم یې دغه کې هر ټایم یې تکې، نو دا بس کې دغه شانتي انکلوډ کې په انټیک سایټیشن کې ایٹ آل ور سره لیکه. خو د ایٹ آل پنکچویشن چې کوم دی د دې لپاره ضروري دي کو نه دي. نو کیپ ان مایند، موږ تاسو ته بار بار وایو چې سپروایزر ستا دا ټیکنیکلیټي شو کوي، دا کم پیریډ لیکي، کاما لیکي، ابریویشن او دا شیزونه بار بار چیک کیږي. فول ډیټیل هغه دومره نه چیک کوي. اوس راځو پنکچویشن ان پی انټیک سایټیشن چې کوم دی، اوس د ایٹ آل لپاره خبره کوم. نو وین یوزینګ د ابریویشن ایٹ آل، کله چې ته ایٹ آل یوز کې، نو ستا سره به اتر 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا مور دین 6 وي. نو په هغه کنډیشن کې الویز چې کوم دی انکلوډ ا پیریډ، پیریډ به پکې انکلوډ کې. پیریډ به چاته انکلوډ کې، د ال نه بعد به پیریډ ولیکي، بیا فالو بای ا کاما. صحیح شو. was include a comma between et al. صحیح شو. بیا in the publication date was دا اتر راغسته، ټیلر راغسته، et al follow by a period and follow by a comma and era publication. era publication چې کوم دی بیا follow by a period، دا څه ویل کی. اوکې، تاسو ته لږ انډرلاین کړم. انډرلاین کومه، نو داسې طریقې شوله. صحیح شو. دا مطلب 3 اترز دي یا مور دین 3 اترز دي یا 5 اترز دي. نو فرست اتر نیم فالو بای ټیلر ایٹ آل فالو بای پیریډ اینڈ فالو بای کم دین ایرا پبلیکیشن. نو د یو خو دا پیریډ لګولی، بیا فالو بای کم بیفور پبلیکیشن ډیټ. د پبلیکیشن ډیټ د مخکې به تاسو څه ولیکئ، کومه ولیکئ. there should be no punctuation between et al. د دې په منځ کې punctuation د ضرورت نشته. د et al او د et او al په منځ کې چې کوم دی د comma ضرورت دی یا punctuation ضرورت نشته. and the other name preceding it. okay. was the period ending the sentence always come after the citation even when quoting. صحیح شو. the period ending the sentence was دا sentence چې کوم دی د دې به هم په period باندې څه کوو، ending. okay. never use the ampersand symbol. دا ampersand symbol چې کوم دی په running text کې به دا بیا نه یوز کی. لکه تاسو چې ما بر اگزامپل درکو، چې کله دلته لیکي مطلب زه یو ورک رالم او 2 اترز لیکلی، مطلب هلته ما کنټرول وي شو.
دا M% په دې سٹارټ کې سکے په دې سٹارټ کې تاسو دلته نه لګوئ د دې نه به دا ریموو کړئ د دې نه به دا کامم ریموو کړئ د دې په منځ کې به فول فارم اینډ لیکئ داسې او دا ایر اف د کامم ریموو کړئ دا به تاسو بیا داسې لیکئ so stated that explain that the source with 3 4 5 other مطلب دا خبره چې زه کوم دا ټول ډیټیل چې ما در مطلب دا ټیلر ان کوټلر دا خبرې کړې دي نو دا جست فار یور فار سیک اف یور ایگزامپل اوس راځو د دې خو د ایم اټ ال په کنسپټ خو تاسو پوه شئ چې اټ ال به چېرته لګو او M% به چېرته لګو according to research by Taylor Kotler نو M% باندې تاسو پوه شئ دا دغه خبره ټیلر کوټلر مطلب دا فول فارم به لیکئ M% به دې په رننګ ټیکس کې نه لیکئ رننګ ټیکس مطلب دا سٹارټ د ټیکس نه سٹارټ کې when to include page number نو دا پیج نمبر چې کوم دی دا په کم کنډیشن کې انکلوډ کې کم کنډیشن کې به نه انکلوډ کې نو دا به زه چې په نیکسټ لیکچر کې وګورو ډېر به ښه ځکه چې دا لیکچر لږ لینتي کېږي نو ستاسو لپاره به لږ کمپلیکیټ کېږي نو دې باندې لږ فوکس ورکړئ هر ورډز ته وګورئ او لږ پریکټس پې وکړئ رایټینګ لپاره چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی د ریسرچ لیکلو لپاره